یو ډاکټر خبره کوله هغه وایي مونږ سره په واټ کې یو مریض پروت و یاره د ټي بي ټیسټونه مو وله وکړه دا بعضې ټیسټ داسې کېږي چې هغې نه د سر د ویښتو نه والې د خپې نوکه پورې پته لګي چې دې سړي کې څه مرض دی یاره مونږ پې ستړي شو مرض نه معلومیږي په دې کس چل څه شوی دی یو ټیسټ هم ګنده نه دی صفا دی خو هلته چا یو ځل صورت رحمان ولګولو نو وی د سړي د وجود نه چینجي راوتل شروع شو وی هغه چینجي داسې راووتل چې یاره مونږ نه پوهېدو وی مونږ یې هغه ټیسټ وکوي چې د هډوکو کې دننه یو خالي ځای وي نو وی د دې پته لګي چې دا چینجي اکثر دلته پټ شي وی یا مې وکړو بیا نه دي صورت رحمان بندوه چینجي ودرېږي او وی چې صورت رحمان ولګې وی چینجي داسې ته وی چې راټوکېږي دلته نه وی مونږ سره داسې یو مشین دی چې په هغې کې د انسان مره کې بلغم انخلي وي هغه پې راکاږو وی یقین وکړه هغې ته لاندې ویکیوم په شانتې یو غټ ډبې لګېدلې وی په منټونو کې به چینجونه هغه ډبې ډک شو وی صورت رحمان به مو بند که سړی به سم شو خو بیا هم پروت و بېهوشۍ حالت کې پروت و وی ښځی راغه غوبلې شروع کړو چې دی خو 3 ورځې مخکې سم او دا چینجي پکې تاسو نه وشو او یو تم کنزل کوي نرس تم لاس اچي یو هم بدرت کوي بل هم بدرت کوي مونږ ته په آرام کښېنه نو یو نرس وه نو مونږ سره د دې سړي علاج ختم شو مونږ وایي چې څه چل دی یو انګریز وه مونږ سره نرس وه او نه پوهېږم چې دا تاسو ورته څه لګوئ خو د دې سړي په وجود کې دننه څه خباست شته او دا تاسو چې ورته څه لګوئ دا کمالي شیز دی د دغه خباست بهر راوکاږي وی دا ورته مه بندوي پرېږدئ چې ټول خباست یې بهر راوکاږي نو هغه ښځه هم وله پوهې که نو دا ډاکټر وایي چې زه دننه لاړم نو وي دا ښځه ما پسې راغه وی ما ته وایي ډاکټر صاحب تا نه ما د ده یو خبره پټه کړې ده وی څه خبره ده وی زما دا خاوند جادوګر و وی تا خو راته وی چې دی رکشه چلی وی یو ځل داسې چل شوی و دا ښځې یو بل ته وی پلانې ځای کې دله ورشه ډنګلې ځای کې دله ورشه نو وی ما سره په کور کې خاوند ټیک نو نو وی ما ته چا دی وښولو چې دی پیسې اخلي خو د جادو توړ نشته او دی په ګرنټۍ کار کوي دا اکثر دا وایي که نه یاره د انسان ګرنټي نه وي نو د دې شي بسې چېرې د ګرنټۍ سره دله کار کوم هم په هغه جادوګر باندې یو د خېټې درد راشي نو بیا ځي کله ځان کې ستنې ورټومبي و کله ډریپونه ورټومبي و کله په ځان جادوګري کې اثر پې نه کوي د رب نیوکه ډېره سخت دی نو وی زه دله راغم وی دته یو تکیه پرته وه موتکه پرته وه په هغې یو بوت شانتې پروت و نو وی دی لاړو هغې ته اول سجده وکړه وی ما ته وی تم ورته سجده وکړه وی زما پې زړه اوبو نس کړې زه ترې لاړم وی بیا مې خاوند ټیک نو وی بیا راغم نو وی زه یم پې مجبوره کړم وی ما هم هغې ته سجده وکړه وی سجده مې وکړه نو وی دی لاړو پاسېد وی تاله زه کار کوم ښه نو وی لاړو ښه په ارام یې اوده څه که راغو قرآن مجید یې کلو کو وی د یو صورت آیاتونه یو کې ورمنډي د بل صورت آیات په بل کې ورمنډي دا یاد وساتئ یو د قرآن د الفاظو لفظي ترجمه ده د لفظي ترجمې خپله یو پوهه ده او یو د الفاظو خپل روحاني اثر وي اګورئ وي ښه روحاني اثر دا دی چې کله یو سړی د قرآن آیات صورت فاتحه معوذتین دا وایي په چا باندې چوف کی نو الله په دې کې تأثر پیدا کی که خیال هم کړي په دې وجود کې دا وړوکي ذرات دي دا چې کم ځای نه ویښته راوځي نو ستا دا پوکې الله په دې کې داخل کړو دا دله شفا کی دوی خو ځان له مؤثره نه ده که نه همدا د ځمکو نه راټوکېدلي شیزونه دي یا چېرته کیمیکل میلو کي ځان له خو هغې کې څه اثر نشته که نه خو رب پکې شفا اچوي که نه نو چې کله د دا وکړو هغه آیاتونه یو بل کې نه باسل دا ښځه وایي وي رالی تعویض راکړو چې 2-3 هفتو کې به کار وشي په ګرنټۍ به وشي دا ښځه وایي زه لاړم وي کور خو مې ټیک نه شو خو ویړه مې ده ته مایل شو وی دا داسې سړی و چې ده به وړوکي هلکانو سره هم زناګانې کولې او چې کمې ښځې به راغې هغې به خپل جال کې ګیرې کې هغې سره به هم زنا او بدعملي کوله نو وی زما له ده ته مایل شو یو ځل خاوند سر ناستم هغه را سره جنګ وکړو وی زه د کوره راووتم او ده پسې راغم چې زه خو تا سره واده کوم
نو ویده راته وایي بس کینه چې واده کې دا زما اصلیت دی دې کې به را سره اوسېږه. وایي ټیک ده اوسېږم به در سره. نو وی هلته هغه طلاق نه دی راکړی او وی دې ما ته وایي بس زه پوهېږم ستا 4 میاشتې 10 ورځې عدت ما سره تیر شو او قرآن کې دا وایي چې ایجاب او قبول وشي بس نکاح وشوي بس ما ته قبول ته زما بس نکاح وشوه. نو وی ده زه داسې ځان سره وساتلم. نو یې څه وخت تیر شه وی دا سړی په دې کې ډېر زیات تنګ شو. مسلمان وی چې دا زه کوم څه ایمان خو ځایله شوی خو به ظاهره نه وي مسلمان یم. نو په دې دوران کې دی اوس راپاسي ښځې ته وایي چې زه هر څه پرېږدم. نو د ځان له یو رکشه واخېسته رکشه چلوله خو بیا هم خلکو نه پرېښه خلکو ته بانې بانې کولې. وی یو ځل بیا یو زنانه راغه وي هغه ډېره زیاته ښکلې وه. نو وی د ده بیا بدعملی تړو شوي دی بیا جادو منتر ته کېناستو خو بیا هم په ده په هغه وخت کې د خېټې خرابېدو مرض راغه. وی ډریپونه دوایي هم ورته ولګوله وي یو 10 ورځو کې ښه شو. خو وی چې ده توبه وویسته واپس د دې نه پس چې دا کمه زنانه راغه ده ورله جادو کو جادو طرف ته راغې. نو وی بیا دی چې هغه را پرېوتی دا د اسپتال کې پروت دی. وی ده زه بیا بوتلم په صحیح طریقې مونږ نکاح وتړله وي دا اوس زما خاوند دی په صحیح طریقه باندې. نو دا ښځه ډېره زیاته ویرېده وي ما ته هغه ټیسټ ښایه د ده مرض په ما کې نه. نو یاد وساتئ ګورئ انسان له الله تعالی مهلت ورکوي خو چې کله یو سړی یا یو زنانه په بل باندې جادو کوي بعضې وخت کې دا شیاطین دومره تنګ شي چې هغه کس دوباره راونیسي بیا دې ته ځان نشي خلاصولی بیا به وزره څه کې. نو هغه وایي وي دومره تیز جادو و د ده چې د هغې توړ به چا نه شو کولی. وایي چې کله دی دلته پرېوته وي دا اوس خدای راونیوه چې الله راونیوه نو هلته ده د قرآن بې ادبي کړې ده چې د قرآن تلاوت کېږي د ده وجود نه چینجي راټومبېږي. ګورئ دا خبره د خپلو کورونو کې مو کې رشتهدارو ته مو کې چې خدای ته وګورئ د جادوګرانو له مزې ګورئ چا له مزې قرآن راونیسئ قرآن را واخلئ خپل اسکار کوئ منځ کوئ دا دعا تقدیر بدلی. ګورئ دعا تقدیر بدلی. ته کېنه د زړه نه رب نه دعا وغواړه چې ستا تقدیر فیصلې بدلیږي که نه بدلیږي.